هم دی خو مزاج یې داسې دی چې کور ته راشي نو بس زمری د بریتو نیولې دی کوتک په لاس او هر وخت یې وال ټکول کوي ظالم دی پردی لور خور به هسې وایي ټکوي نو چې د ده نه د ظلم امکان قوي دی چې دی به په زنانه ظلم کوي نو دا سړی دی نکاح نه کوي دله حرام ظالم کیږي دی نه پردی لور خور دی هسې به څه وایي ټکوي نه اوس پاتې شو داسې بندیان چې هغه په اعتدال کې دي که نکاح نه کوي د ګناه قوي امکان نشته که نکاح کوي هم د ګناه قوي امکان نشته که نکاح کوي او که نه کوي په ګناه کې د واقع کېدو قوي امکان نشته نو داسې وخت کې نکاح کول بهتر دي او که نه نفل عبادات کول بهتر دي چې نکاح نه کوي او نفلونو لده زور کوي دا بهتر دی او کنه نکاح او کې دا به بهتري امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبانه د نفلی عبادتنا نکاح کول افضل لی نکاح او کا نفلونه بم کې نو دا نکاح افضل ده امام شافعی رحمت الله علیه نکاح پرې د نفلونو لزور ورکا وای دا افضل دی امام شافعی صاحب او امام صاحب ترمنځ د اختلاف وجه هغه دا ده چې نکاح په اعتبار د ذات سره یو مباح کار دی نکاح د ذات په اعتبار یو مباح کار دی لکه خوړل سکل او د کېدل نور ضروريات زندگی پدې کې د عبادت اړخ په نیت باندې پیدا کیږي کتا پکې د عبادت نیت وکړو نو نکاح عبادت کدا عبادت نیت نه کینو یو عام مباح کار دی لکه خوراک اسکاک کدا نکاح په وجه د ګنا نه د بچ کېدو نیت ته وکړو عبادت شو کدا نیکانو بچو نیت ته وکړو نو عبادت شو ثواب شو نو پدا سے نیک نیت باندې یو مباح کار چې انسان کوي نو دا بالواسطه عبادت شو نو خوړل سکل او د کېدل چې دې کې نیت د عبادتو کې نو دا به عبادت شي او په عبادت کې مشغول کېدل دا عبادت دی اشتغال بالعبادت دا په خپل ذات کې عبادت دی امام شافعی رحمت الله علیه د عبادت لپاره ځان لکېدل دا افضل غني د نکاح نه ځان اوسګار کچ عبادت کې وې دا افضل دی د نکاح نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبانه په نکاح کې د عبادت د اړخ د نور مباحات په نسبت زیات راجح او غالب دی په احادیثو کې د نکاح ته سنت الانبیاء ویلی شي او پیغمبر علیہ السلام فرمای ان نکاح من سنتی نکاح زما طریقه ده نو خپل ځان ته ټول پیغمبرانو ته د نکاح نسبت او چې د پیغمبرانو طریقه ده نو دې روایتونه ثابتیږي چې نکاح د عام مباحات په شانت یو مباح نه بلکې سنت الانبیاء او په صرف نیت باندې د عبادت حیثیت پکې نه راځي بلکې دا سنت الانبیاء په حیثیت باندې عبادت دی د پیغمبرانو طریقه ده نو ځکه عبادت دی اوس که څوک دا سوالو کې چې دا خوړل سکل او د کېدل دا خو پیغمبرانو کړی دي نو بیا جواب دی چې او دا ټیک ده چې پیغمبرانو خوړل سکل او د کېدل کړی دي خو یو پیغمبر هم دا نه دی ویلي چې خوراک زما طریقه ده او د کېدل زما طریقه ده او پیغمبر علیہ السلام فرمای ان نکاح من سنتی نو نکاح ته خپل طریقه ویل را خوراک کا کو د کېدل ته خپل طریقه نه دی ویلې
نو دا نکاح دے کے عبادت طرف راجح او غالب دے سنت الانبیاء و تویلی شی. تفسیر مظہری پدے دے کے داسی درمیانہ خبر کرے دا وہی کم بندہ کہ حالت اعتدال کرے دا شہوت نہ مغلوب او مجبور نہ دے دا نکاح نہ کولو پا وجبان دے گناہ کی دا پریوتو خطرہ کم دا نو کدا سے کس محسوس کی کہ دا نکاح باوجود دا اہل و عیال او دا نکاح مشغولیت با کثرت ذکر نہ مامن نکی نو دل نکاح افضل او کوئی چو وادو کو موبائل بچ بشی بیا با ذکر فکر نشم کولے نو دل عبادت تزان لکی دل بہتر دی. نکاح عبادت تے او ہر عبادت نیت غواړي چې منځ کې نو نیت بکې چې روزه نیسې نو نیت بکې که حج کې نو نیت بکې زکات ورکې نو نیت بکې نو هر عبادت لپاره نیت شتا نو دا واده کول او دا نکاح کول دام عبادت ته نو دیل بم نیت کې کم نیت بکې گن نیتونه پکیو کا عمل یو ثواب دے پہ گن کیگی نیتونه وتا گن کا اللہ حکم کرے فن کی حو نکاح کے نو دواد ظلمے دے دانیتو کی چہ دا اللہ حکم دے چہ فن کی حو زدا اللہ حکم منم نو زکا نکاح کوم اور دویم نیت دے دو کی چہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان نکاح من سنتی نکاح زما طریقہ دا نو زدا پیغمبر علیہ السلام پا طریقہ باندې عمل کوما دویم نیت بدو کی او دریم نیت دو کا چې کزه نکاح اونکما شاید چې د ګناه په کار کې مبتلا شما نو زه نکاح دی لکوم چې د ګناه د کار نه بچ شما. څلورم نیت دو کا چې دا زنانه که نکاح اونکی شاید چې د ګناه په کار کې مبتلا شي نو زه دا زنانه د ګناه د کار نه بچ کوما. نو پنځم نیت په پکې دا وکي چې زنانا یو بے اسره او بے سہارے مخلوق دی زه نکاح دی لکوما چې د دې بے اسره اسره جوړ شم د دې بے سہارے د پاره زه سہارا جوړ شم. او بل شپږم نیت بداو کې چې د نکاح نه رستو الله بچی ورکي او دا بچی د پیغمبر علی السلام امتیان دي او د امت په زیاتېدو پیغمبر علی السلام خوشاليږي نو دل وعده کوم چې الله بچی راکړي چې د پیغمبر علی السلام امت زیات شي او پیغمبر علی السلام خوشاله شي. یو اوم نیت پکې داو کا چې یو انسان وفات شي او داغه نیکان بچی پاتې وي او د مور پلار ته دعا کوي نو د مور پلار ته درجات عالیه په جنت کې الله ورکي نو دل وعده کوما چې الله نیکان بچی راکړي د شریعت مطابق به پرورش او تربیت وکما او زبنه ما ته قبر کې په قیامت کې د دوی د وجنه راحت را رسی. نو نورم ورسره نیتونه که نورم او که نیک نیک نیتونه عمل یو ثواب بشمیره. والصالحين من عبادكم وإمائكم مولاگانو تا نیکانو تا حکم دی جستاسو کم وینزه او غلامان دی او دواده قابلیت پکشتا اغیل ودونو کے نکاح والو کے چې د نکاح صلاحیت او طاقت پکیوی والصالحین لدې دا مطلب شو مہر ورکولی شي حقوق زوجیت ورکولی شي او کدا صالحین د نیک په معنا واغشتي شي نو دا د نیک صالح عمل دی.
نو بیا د دې مطلب دا چې د نکاح اصل مقصد د حرامو نه بچ کېدل دی او دا کار د صالحینو دی. بهر حال وینځه یا غلام د دوی د پاره د نکاح انتظام مولاګانو له پکار دی چې وکړي. رکاوټ دی نه جوړیږي، منځ کې رکاوټ د څوک نه جوړیږي. اصیله جنې ده، اصیله لک دی، نکاح کول غواړي، مور پلار خپل خپلوان، هغې د منځ کې رکاوټ نه جوړیږي. یو کور ته پیغام راغی چې دا فلانې جنې منګ له راکې، نو د جنې کور والا له پکار دی چې دا الک تپوس وکړي چې دیندار او تقوادار دی، نو دې ته مه ګوره چې ډګریدار دی، مالدار دی، تنخوادار دی، دې ته مه ګوره، خو چې تقوادار دی نو دا جنې ولا ورکه. او که دا ولا ور نه کړله نو دې نه پس به انقلاب راځي، او هغه انقلاب کې چې هر څوک لو شو ذمہواری د جنې مور پلار باندې ده. یو لوی فساد به جوړیږي او د دې ذمہواری به د جنې مور پلار باندې وي. دا الک یو ځای کې جنې خوښه کړې ده او جنې تقوادار ده، نو مور پلار د خپل پوزیشن ته نه ګوري، دا تقوادار جنې دې دوی له غواړي، دا خوښه ده و دې غواړي ولا که وی نه غوستله ولا او دې نه پس فتنه جوړېدله، دا ذمہواری د الک په مور پلار. حدیث مبارک کې راغلی دی اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه. اذا خطب الیکم، هر کله چې د نکاح پیغام تاسو تراولیږي، من ترضون هغه څوک چې تاسو رضا او خوشاله دینه دا هغه په دین باندې، وخلقه په اخلاق باندې، فزوجوه دله دا جنې ورکه. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. کچره دا کارم اونک دا الکو د جنې دا رشتم اونکړه، تکن فتنة فی الارض، په دې ځمکه کې به یو فتنه پیدا شي، وفساد عریض، یو لوی فساد به گیر چا پیرا علاقه ته ورسیږي، ډېر خلک به پکې دل شي. نو د حالاتو جایزه والا هر طرف ته ګوره. بعض مور پلار په ضد باندې ولګي، د الک د طرفه یا د جنې د طرفه، او په خپل ضد باندې ولاړي او وروسته بیا ښه وشرمېږي. نو چې د خدای رسول حکم نه منې نو بیا هم داسې ښي. ځکه تا ته خو د الله محبوب پیغمبر بیان وکړ چې تا ته یو اخلاقی بنده د نکاح پیغام درولېږه، نو فزوجوه. اوس چې ته د پیغمبر خبرم نه منې، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض، یا مخسر واسپې فتنه به جوړه شي، دشمنی به درته جوړه شي، په کلونو به چا سره سترګې نشي لګولی. د واده فایدې شته. که یو سړی غریبي او ته واده وکړو خدای به مالدار کی، دا الله وعده ده چې غریب دی واده وکړي خدای به مالدار کی. ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. که تاسو غریبانان یې او په سنت طریقه دی واده وکړو، یغنهم الله، الله به دې مالدار کی دا غریبانان، من فضله، چې د خپل دین د حفاظت د پاره نکاح کې تا سره مالی وسایل نوي او د پیغمبر علیہ السلام په طریقه عمل کې نیت نیک دی، الله به مالدار کی غنی بدی کی. پدې کې هدایت هغه خلکو د پاره دی چې صرف د غریبې د وجه یو رشتہ د فقې نو ورکو، غریبانان دي فی الحال غریب دی، نو د رشتې نه انکار وکي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی دی آیات کے اللہ
ټولو مسلمانانو ته